بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله زبردسته معلوماتي او خوندوره ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ درې خبرې ډسکس کوو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اولنۍ خبره دا چې حدیث څه ته وایي. آیا حدیث دې ته وایي چې دا په بخاري، مسلم، ابن ماجه، ابو داود وغیره کتابونو کې لیکلی شوي. مفتي صاحب وایي چې دا حدیث نه دی، سنت وایه ورته خو حدیث نه. دویمه خبره دا چې مفتي صاحب وایي زه دنیا ته چیلنج ورکوم چې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر دې ته ذکر نه وایي. ګنې ماته دې څوک د قرآن نه ثابت کړي چې دا ذکر دی. درېیمه خبره دا چې مفتي صاحب وایي دا د مناظرو والا مولیان مؤمنان نه دي. نو راځئ چې نورې قیمتي او خوندورې خبرې د مفتي صاحب نه واورو. دا ویډیو وګورئ. یو چې پلان د رسول الله حدیث موږ ورته وایي چې قربان دې شم، دا سنت وایا، حدیث مو وایا. حدیث د پیغمبر نوی، حدیث د الله وی. ذکر نه مراد ګوره قرآن دی. ذکر نه مراد چرته سبحان الله الحمدلله نه دي. زه دا دنیا له چیلنج ورکوم که چا ذکر قرآن کې د قرآن نه سوا په بل څه باندې ثابت کړ، زه به له انعام ورکوم. مولایان چې کله مناظرې کوي تاسو له به پته به لګي چې دا خلق مؤمنان بیخي مؤمنان نه دي. بیا ورته وایي الله تعالی فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. الله تعالی فرمایي چې اوس ګوره کنه، آیا هغه خلق چې هغه سینه الله کولاو کړی وي اسلام لپاره، د کې صلاحیت وي، د خبر اوري، د تللو ماده پکې وي چې د یو خبره او د بلې خبرې د تللو صلاحیت لري. شرح الله صدره للاسلام دا معنی نه چې د چا سینه کې دومره کړکۍ او دا دین په ورنه نه وځي او د چا په سینه کې دا کړکۍ نشته، دا معنی نه ده. معنی دا ده چې د چا سینه الله کولاو کی څه معنی د کې صلاحیت شته ده، د خبر اوري، پورا خبرې ته وګ نیولې، بریلې ده، خیر ده، دیوبندې ده، غیر مقلد ده، بلې ډلې سره تعلق لري، هندو ده، سیک ده، عیسائی ده، بلا بلا. خو الله فرمایي خبرې ته وګ نیولې، پورا خبر اوري، غور ور باندې کوي، بیا خپل خبرو سره دا خبرې تلی چیرې چې زما مولا دا وایي او دا مولا دا وایي او د دې نتیجه دا ده او د دې نتیجه دا ده او د دې حقیقت دا ده او د دې حقیقت دا ده. الله تعالی فرمایي چې د چا سینه الله کولاو کړي نو به دغه سړي ته هدایت ملاویږي چې د خبرې ته وګ دي. مولایان چې کله مناظرې کوي تاسو له پته به لګي چې دا خلق مؤمنان بیخي مؤمنان نه دي. د مناظرې مولایان ګوره دا د سپو په شان یو بل ته غاپي، یو بل چرته وګ چرته به ونه ګوري. هغه د زړې زمانې چې هغه کم دوی وایي چې زمونږ اکابرینو هغه اکابرینو مناظرې اورا په والله داسې په یو بل حملې کوي چې لیوني سپي داسې حملې نه کوي. والله تعالی دا دستور لګلی دی چې څوک خبرې ته غوږ دي نو دا به په هدایت باندې الله راولي، د تبه الله لار ښایي، او که نه به صرف ډانګې دي نیولې وي یاره بس په بل ور ټوپ کوي. نو الله تعالی فرمایي افمن شرح الله صدره، آیا هغه څوک چې پرانستی وي الله سینه د دلیل اسلام دپاره، فهو علی نور، نو هغه منور وي پرنا من ربه، د رب د طرفنا، د الله د رڼا د طرف، د الله د طرفه پرنا باندې منور وي. څه مطلب؟ یعنی د پټه د کې صلاحیت وي، د خبرو ته وګ دی، د خبره تلی د الله طرف نه پرنا باندې ده. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها. دې کې خلک وایي یو چې پلان د رسول الله حدیث موږ ورته وایي چې قربان دې شم، دا سنت وایا، حدیث مو وایا. حدیث د پیغمبر نوی، حدیث د الله وی. الله فرمای الله نزل احسن الحديث، الله تعالی نازل کړي دي بهترین خبره، الله نازل کړي دي بهترین احسن الحديث، الله نازل کړي دي حدیث. قران ته څه ویلې ده؟ الله تعالی فرمای الله نزل، الله نازل کړي دي احسن الحديث، خپل حدیث، کتابن په شکل د کتاب کې الله تعالی خسته خبره په شکل د کتاب کې نازل کړي، متشابهن یو بل سره یو شان دي، متشابهن یو بل سره یو شان دي. دی پاک ځای کې هن محکمات و اخر متشابهات، دی په متشابهات وغځای کې چې کومه معنی کړي دا غ معنی دې سره نه لګي. ا دوکې د جهان دوکې د خلق داسې خبرې کړي دي چې د قرآن بعضې داسې ټکي دي وي چې د هغې معنی نشته، معنی نه معلومېږي. نه ګلونه متشابهن یو بل سره مشابه دي. نو الله تعالی د هغوی معنی چې کومه ده دا محکماتو سره ښکاره کړې ده، بس محکماتو په رڼا کې به معنی کوي که نه. یو ځای کې په یوې خبره پوه نه شي نو مشابه دي، مثانیه بیا راغلي دي، بل ځای کې چې خبره ذکر شي هغه معنی وکړي. نو الله فرمایي تقشعر چې زیږېږي منه د هغې نه جلود الذین، څرمنې د هغو کسانو یخشون ربهم چې یریږي د رب خپل نه. الله فرمایي کم خلک چې الله نه یریږي هغه چې د پیغمبر نه د الله تعالی دا احسن الحدیث، دا کتاب، دا ښایسته خبرې چې کله هغه واوري نو د هغه خونې جګ شي، د مینې د وجې نه سړی ټوپونه نه وهي،
دا ټکونه د بیا ادب او د شیطانانو کار دی غونه ځیک شي چې کم سړی ولاړ دی خبرې کوي دی ور باندې نه پوهېږي چې د چا غونه ځیک دی او د چا ځیک نه دی ثم تلین جلودهم بیا نرمیږي او مایل کیږي څرمنې د دوی وقلوبهم او زړونه د دوی الی ذکر الله یاد د الله ته نه الله فرمایي زما خبرې چې واوري نو اثر ور باندې کی ځکه چې غوږی ورته خېده قانون دا دی چې کله خې خبره ته غوږ کې دین واغه اثر کوي او چې غوږ وته نګ دی کله محمد مصطفی د خلینا قران وی ابو جهل ورته غوږ نه کې خودن مسلمان لا نړ الی ذکر الله ذکر د الله تا ذکر نه مراد ګوره قران دی ذکر نه مراد چرته سبحان الله الحمدلله نه زدا دنیا له چیلنج ورکوم کا چا ذکر قران کې د قران نه سوا په بل څه باندې ثابت ک زبول انعام ورکم د روایت په زور بل شیطان جوړ کړي ذکر چشته ده نو نزلنا ذکر و انا له لحافظون الله فرمای ما قران نازل کړي دی او زه حفاظت والا یم ارزه کې قران تعالی ذکر ویل او تاسو نه وټه کې راوغستو بس هغه له ذکر وي مو ویډیو خوښ شوی د فیسبوک پیج لایک کړئ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ د الله پامان